ملګري ان شاء الله د خپل وس نه ډېر وایو ځکه دا درود شریف دا د محبت سره تعلق ساتي دا درود شریف دا د محبت سره تعلق ساتي زموږ دا څومره مجلس چې روان دی څومره خانقاهونو کې خدمت کیږي د نسبت رسول پنو یا د مختلفو خانقاهونو کې خدمت کیږي هغه صرف د دې لپاره کیږي چې د الله جل شانه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي محبت هغه زموږ په زړونو کې راشي محترم عزیزانو محبت دا چې کوم دی د الله د نبی سره والذین آمنوا اشد حبا لله په دې روایاتو کې مفسرین لیکلي چې د الله محبت هم فرض دی او د نبی محبت هم فرض دی او بیا د نبی سره محبت څنګه چې صحابه کړی دي هغه درجې ته موږ نشو رسیدي محترم عزیزانو چې د هغوی په نقش قدم باندې روان شو د قدر مقدر یو دو صحابه کرام دي یو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دي یو عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنہ دي دو صحابه کرام دي وی راځي چې دعا وکړو عبدالله بن جحش ورته فرمایي راځي چې دعا وکړو دا به زما په دعا باندې آمین وي زه به ستا په دعا باندې آمین وي وی څنګه چې کله شپه شوه راپاڅېدل حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دعا شروع کړه وی یا الله سبا زما مقابله د یو داسې کافر سره راولي چې هغه سره وسله ښه مضبوطه وي زمانه په وجود باندې مضبوط زما چې وسله هم سره زمانه کمه وي زمانه کمزوري وي هغه زه راونیومه او قتل یې کړمه او د هغه هم مال غنیمت زه واخلمه عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه هغه په دې باندې آمین وي عبدالله سے ورته دوست دعا کوم په آمین وایه وی وایه څه دعا کې عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یا الله سبا زما د یو داسې کافر سره مقابله راولي چې هغه زمانه مضبوط وي په وجود باندې مضبوط وي په اصلحې باندې مضبوط وي هغه ما رونی وي ما قتل کی زما غوږونه کټ کی زما پوزه کټ کی زما سترګې وباسي او په داسې حالاتو کې مې پرېږدي او یا الله ستا دربار ته ستا قیامت په ورځ باندې درشمه د رانه تپوسو کې ای عبدالله دا په داسې شوي دي زه دا ویل چې یا الله فیکا وفي حب حبیبکا یا الله ستا او ستا د حبیب په محبت کې مې په ځان باندې دا شی کړی دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما وکتل چې په سبا باندې د عبدالله بن جحش د هغه غوږونه کټ وو د هغه سترګې کړونې وې د هغه پوزه کټ وه ځکه خو بابا فرمایي په عشق اسلام شه نصیب لکه بلال دا ګناه چې په احد نارو ستړی ستومانه یمه او زه په جانان باندې ژوندی یمه په جانه یمه یو صحابي دی محترمو عزیزانو هغه یو پیر ولیدل چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په دې سر کې مانګ جوړ شوی دی مانګ دې ته وایي په منځ کې لار وایستل صحابیو د حبشو باندچیو ورته راغی په سر کې ګمک زواله په سر کې لار نه وته ښځې ته یې وویل راشه په سر کې لار وباسو ویښتې داسې کلک ونیول لار په سر کې ونوته ښځې ته وایي ویښتونه لږ زور ورکړه یو سیټ د ښځې ویښته ونیول بل سیټ د صحابي ویښته ونیول ویښتې په منځ باندې راکړل سر وینې شو خو په سر کې لار ونوته ښځې ته وایي ما د حضور په سر کې لار لیدلې ده په سر کې به لار جوړومه که هر صورت وي سر وینې پروت دی صحابي خپلې ښځې ته فرمایي وایي لار دې سیخ راوړه اوسپنې ګرمه کړه تکې یې سره کړه په خپل سر یې کېښوده سرمن یې وسوځېده او په سر کې چې کوم دی د حضور په محبت کې لار وباسله محترمو عزیزانو دغه محبت چې دا زموږ په زړونو کې راشي دغه بیا د کامیابۍ سبب ګرځي محترمو عزیزانو او محبت د خپل پیغمبر سره دا پکار دی ځکه هغوی مونږ په یو موقع باندې نه یو هېر کړی په پیدایش کې په عرش باندې مونږ نه یو هېر کړی تر دې چې د وفات په ټیم کې مونږ نه یو هېر کړی محترمو عزیزانو کله چې د حضور مبارک آخري عمر دی یو چې کوم دی وفات دی په
زما د امت څه کېږي. صحابي روایت کوي وایي جبرائیل علیه السلام لاړ د الله دربار ته، بیا راغی، بیا ورته فرمایي الله جل شانه به ستا د امت سره دوی سره به چې کوم دی ډېر ښه معامله کوي. وایي نه زما زړه ته لا تسکین نه دی شوی، بیا د الله دربار ته لاړ شه او تپوس وکړه چې زما نه بعد به زما د امت څه کېږي. محترمو عزیزانو جبرائیل امین بیا لاړ، وایي یا الله ستا حبیب فرمایي چې زما نه بعد به زما د امت څه کېږي. الله جل شانه ورته فرمایي ورته ووایه چې ستا د امت هغه امتي چې د هغه د ستا غرغرې ته نه وي رارسېدلې، په دغه ټایم کې ما ته توبه وباسي، زه به د هغه توبه قبوله کړمه. بیا چې وفات کېږي محترمو عزیزانو د وفات واقعه د حضور خو ډېر زیات عجیبه ده. محترمو عزیزانو کله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوسو وفات شو، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي په ما باندې داسې مصیبتونه راغلل که چېرته دغه مصیبتونه په ورځو راغلي وي د ورځو نه به شپې جوړې شوې وې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تونه رابار کړه، وایي که چا ووایي چې حضور وفات شوی زه به دې سر ووهم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خپله لاس کېښود، وایي ما نه خبرې هېرې شوې. حضرت علي رضی الله تعالی عنه دیوال ته ډډه وهلې وه، په ځای باندې راپرېوته، خولې وغځولې. یو صحابي دی عبدالله ابن زید ابن ربی په خپل باغ کې ناست دی، زوی ورپسې راغی، وایي بابا جان حضور وفات شو. عبدالله ابن زید هغه په سترګو باندې لاس یېښودو، وایي یا الله په دې سترګو خو به ما ستا حبیب ته کتل، نن ستا حبیب د دنیا نه لاړې، یا الله زما نه دا سترګې واخلې. راپرېوته د سترګو نظر یې ختم شو. محترمو عزیزانو صحابو داسې محبت کړی دغه انسانانو د حضور مبارک یو خچو، هغه به د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه خدمت پرېږو. حضور به ورته فرمایل د هغه یعفور نومو، وایي لاړ شه یعفور ابوبکر ته آواز کا. لاړې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه دروازه به یې په سر باندې وټکوله. هغوی ته پته وه چې دا د حضور خادم دی، د حضور امپاړی څه کار هم دی. هغوی به راغی، بیا به ورته لاړ شه یعفور عمر پسې لاړ شه، لاړ شه یعفور عثمان پسې لاړ شه، یعفور علي شیر خدا پسې لاړ شه. آواز ورته وکړه. کله چې حضور مبارک د دنیا نه تشریف یوړو، دغه یعفور د حضور مبارک دا خچر په لارو کوڅو کې منډې وهي، د لیونو په شان منډې وهي چې قرار یې ونه موندو، لاړه او یو کوهي ته یې ځان وغورځو، ځان یې هلاک کړ. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د حضور د وفات نه پس مدینه منوره پرېښوده، مدینې منورې نه لاړه، وایي نه شم تېرولی دلته نو به. حضور مبارک ورته یو څو ورځې پس خوب کې راغی، وایي بلاله دا څنګه مینه دې وه ما سره، زما کور دې پرېښودو. حضرت بلال واپس را روان شو، واپس راغی مدینې منورې ته. صحابه ورته وایي بلاله وایي د حضور د وخت اذان راته لږ وکړه. بلال ورته وایي نه شم کولی اذان، وایي ځکه چې هسې نه چې بلال ورته فرمایي وایي کله به چې ما اشهد ان محمدا رسول الله وي، ما په دې خو وکتل زما سترګې به په حضور مبارک ولګېدې، سترګې به مې یخې شوې، اذان نه شم کولی، سجد را باندې کېږي. د صحابو خبره یې ونه منله. صحابو ورپسې حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را روان کړل، وایي لاړ شئ بلال ته ووایئ چې اذان وکړي. حسنین ورته وویل وایي بلاله اذان وکړه. هغه ورته نه شم کولی، وایي که تا مونږ ته نن اذان ونه کړه د قیامت په ورځ به بابا جان ته مونږ وایو چې ستا د نسو خبرې نه ده منلې، مونږ د بلال ته وایو اذان وکړه. بلال اذان نه کړو، بلال ودرېد، الله اکبر الله اکبر. چې کله بلال اذان شروع شو په مدینه منوره کې یو ماتم خور شو، خلکو ته جوړ دا اندازه ولګېده چې بلال خو وایي زه به د حضور د وفات نه پس اذان نه کوم. نن چې بلال اذان شروع کړو معلومېږي دا چې حضور مبارک دنیا ته واپس تشریف راوړی دی. بلال اذان شروع کړو، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ته چې ورسېد چې څنګه یې دې خوا وکتل حضور مبارک نشته په مسجد کې. صحابو یو چغې شروع کړې، حضرت بلال را پرېوته، په خپل ځای باندې بېهوشه شو. د کورونو نه ماشومان راووتل، زنانو په تنورو کې روټۍ ایښې وې، هغې په خپل ځای باندې پرېښې، خپلې هانډیانې خپل نیچې په ځای پرېښوده.
عزیزان اوس دا محبت دا حاصلېږي په څه باندې دا محبت حاصلېږي په دې باندې چې موږ د خپل نبي د هغوی په سنت د هغوی د سنتو اعتبار د هغوی چې کوم سنت دي په هغې باندې خپل ځان خپل وجود هغه چې کوم دی مزین کړو او بل چې کوم دی محبت په څه سره راځي یو قاعده د محمد رسول کې وایو اذا تقرب بالقلب کله چې د یو شي بار بار ته تذکره کوي هغه به ستا په زړه کې قرار مومي بار بار د یو شي په زړه کې تذکره کوي هغه به ستا په زړه کې قرار مومي موږ د حضور مبارک تذکره بار بار کوو دا به زموږ په زړه کې دا محبت راشي محترمو عزیزانو د محبت او د دې بار بار تذکرې لپاره حضور مبارک فرمایي وایي څوک چې ما سره محبت کوي او زما هغه چې او ما دا غواړي چې ما سره په قیامت کې او په جنت کې یو ځای شي هغه دې په ما باندې درود ډېر زیات کړي چې څومره درود ډېر زیات کړي هغه به ما سره هغومره نږدې محترمو عزیزانو حضرت حسن بصری رحمت الله علیه هغه یو زنانه ولا راغله وایي ای حسن بصری زما لور وفات شوې ده ما ته څه داسې عمل وښایه چې زه هغه وکړم او زه هغه خپله لور وینم چې دا چې کوم دی په جنت کې ده او په جهنم کې ده حسن بصري صاحب ورته څه عمل وښوده هغې خپله لور ولیده چې ډېره په عذاب کې مبتلا ده څه وظیفه امام حسن بصري رحمت الله علیه دغه جینۍ دغې ولیده په جنت کې ده په باغونو کې ده ډېره خوشحاله ده حسن بصري ته فرمایي وایي ته ما پېژنې وایي نه دې پېژنم وایي زه هغه جینۍ یم زما مور تا نه مخکې راغلې وه او دا دې ویلي ما ته څه عمل راکړه چې زه خپله لور وینم چې په جنت کې ده که په دوزخ کې ده حسن بصري ورته فرمایي د ته خو هغې په اور کې لیدلې په عذاب کې لیدلې وایي زه زه په اول په عذاب کې وم زموږ په دې مقبره کې په دې قبرستان کې 70,000 کسان له عذاب ورکړل کېده شیخ زکریا صاحب هم لیکلي دي او مکاشفة القلوب کې هم لیکلي دي 70,000 کسانو له په دې مقبره کې عذاب ورکړل کېده په دې مقبرې باندې یو کس تېرېده هغه یو پېره د الله په نبي باندې درود شریف وایي دا هغه درود شریف یې چې وي په دې مقبرې خوا کې د بره نه اواز راغی چې د درود شریف په برکت د دې ټولو نه عذاب چې کوم دی هغه لرې کړي هغه 70,000 کې دا موږ امتیان دي محترمو عزیزانو موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی امام غزالی صاحب لیکلي دي چې موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی کلیم الله ورته ویل شوی هغه ته الله فرمایي اے موسی که چاته ته دا غواړې چې ته ما ته رانږدې شي د خپل حکمونو نه د خپلو سترګو نه ما ته زیات رانږدې شي په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډېر زیات وایه حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه هغوی یو پېره طواف کوو وایي طواف کې راته یو کس رانه مخې ته روان دی او تش درود شریف وایي ورسره میلاو شوم چې ته نور اذکار نه کې صرف درود شریف وایي هغه ورته فرمایي ته څوک یې وایي زه سفیان ثوری یم وایي که چېرته د الله نیک بزرګ نه وي ما درته دا خبره نه کوله خو یو نیک صالح یې ځکه درته دا یم وایي وایي څه یې وایي ما سره حج ته زما پلار هم را روان په لاره کې زما والد صاحب بیمار شو هغه وفات شو د هغه مخ تک تور شو زه ډېر زیات خفه شوم چې د والد صاحب مخ مې ډېر زیات تور شو په مخ مې وله څادر واچو خوا کې پریشان وم ویده شوم په خوب کې مې یو کس ولیده ډېره ښکلې چهرې ده ما ته یې ویل ولې پریشانې وایي پریشانه په دې وه چې د پلار مخ مې تور شوی دی هغه ورته یې خفه کېږم د پلار په مخ یې ونه لاس راخ کړه مخ یې چې کوم دی تک سپین شو بیا چې کوم دی وایي په خوب کې ما دا بهترین شخص دا د څادر نه ونیوه چې وایه ته څوک یې وایي ما ته یې ویل چې زه ستاسو پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یم وایي ما ورته ویل چې زما پلار ډېر ګناهګار و دا احسان هم څنګه وکړو وایي ستا پلار ډېر ګناهګار و خو ته به یو کار کوو په ما باندې به په محبت سره درود شریف وي نن د ده مخ تور شوی نن د ده مخ تور شوی به یې راشه په دې سخته کې چې کوم دی درته په کار راشه نو یې زه د هغې وجې چې کوم دی درود شریف ویم امام غزالي صاحب په مکاشفة القلوب کې لیکلي وایي الله جل شانه یو فرشته پیدا کړې ده چې د هغې دواړه لاسونه په عرش وي او دواړه خپې هغه چې کوم دی په اوه
فرشتي لاړ شه د عرش د لاندې چې کوم د نور سمندر دی اوبه دي هغې کې ته اوبه ووه هغې کې اوبه ووایي هغې چې کوم دی راپاسي دغه اوبو نه چې د هغې څومره وزرې وي د هرې وزرې نه یې قطرې ووځېږي د اوبو او د هرې قطرې نه یو فرشته پیدا کېږي او چا چې درود شریف ویلي د دغې کس لپاره دغه فرشته د رحمت دعاګانې کوي محترمو عزیزانو موږ دا درود شریف وایو سونه دا مونځ او دا حج چې وکړو زکات ورکړو روژه نیسو دا کوم د څه دپاره محترمو عزیزانو چې الله رانه راضي شي د مرګ سخته راته اسانه شي پل صراط باندې په اسانه باندې ووړو حوض کوثر راته رانصیب شي محترمو عزیزانو څوک چې درود شریف وایي دا به ورته کېږي القول البدیع کې هغوی لیکلي دي یو پلر حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما خواته راغی جبرائیل علیه السلام زما خواته راغی ما ته یې د الله رسوله په تا باندې چې څوک لس پیرې درود شریف وایي لس پیرې په تا باندې څوک درود شریف وایي زه به یې په پل صراط باندې په منډه باندې یو مسله د درود شریف سره حل شوه میکائیل علیه السلام راغی وایي د الله نبي په تا باندې چې څوک لس پیرې درود شریف وایي زه به ستا د حوض ته حوض ته به یې درولم او ستا د حوض ته به یې اوبه څښمه د حوض کوثر مسله حل شوه بله د مغفرت د هغې دعا کوو مونږه میکائیل علیه السلام راغی وایي ای د الله نبي په تا باندې چې څوک لس پیرې درود شریف وایي زه په سجده باندې پرېوځمه د الله جل شانه حمد و ثنا ویما د الله جل شانه هغه د اپینه ثنا او د دې کس دپاره مغفرت ویما دا چا چې په تا باندې لس پیرې درود شریف ویلي دغه مسله حل شو درود شریف سره درېیمه مسله خلک وایي د مرګ سخته ډېره زیاتې حضرت اسرائیل علیه السلام وایي راغی وایي ما ته فرمایي ای د الله رسوله په تا باندې چې څوک لس پیرې درود شریف وایي زه به د مرګ په وخت کې ورسره سختي نه کومه زه به ترې داسې روح اخلمه څنګه چې زه د انبیاء کرامو نه روح اخلمه حل کېږي مسلې ته د درود شریف سره محترمو عزیزانو حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې درود شریف وایي د هغې نه یو اوریځه جوړه شي د نور یو اوریځه جوړه شي هغې نه الله جل شانه بیا د ورېدو حکم وکړي چې اوس ورېږه دغه درود شریف ده کومه اوریځ چې جوړه شوې ده دغه قطره دا چې په غر باندې ورپرېوځي د هغې نه سونه جوړېږي په عامه ځمکه چې ورپرېوځي د هغې نه چاندي جوړېږي او که په کافر باندې ورپرېوځي د هغه د ایمان رانصیب کېږي محترمو عزیزانو نو په دې درود شریف کې مال هم پکې راځي او دعوت او د تبلیغ کار هم پکې کېږي چې کافر باندې پرېوځي هغه د الله جل شانه ایمان ورنصیب کوي بله محترمو عزیزانو مونږ او تاسو په دې وخت کې کمزوري یو مونږ وایو چې زمونږ نوم چې کوم دی هغه د ملک چې کوم دی صدر ځان سره ولیکي د ملک چې کوم دی بادشاه ځان سره په خپل لیست کې زمونږ نوم ولیکي زمونږ نوم چې کوم دی چېرته MNA سره راشي په فلیکس کې زمونږ نوم بند راشي چې ډېر زیات تشهیره مو شي دا چې کوم دی مونږ وایو محترمو عزیزانو د دې ټولې دنیا د دې بادشاهانو نه زمونږ او ستاسو پیغمبر هغه غوره دی محترمو عزیزانو غوره دی که نه دی غوره محترمو عزیزانو حضور فرمایي وایي څوک چې په ما باندې درود شریف وایي الله جل شانه یو فرشته پیدا کړې ده چې د تمامو مخلوقاتو اوازونه اوري هغه فرشته چې راشي څوک درود شریف وایي زما قبر له راشي ما ته وایي چې ای د الله رسوله په پلانکي ځای کې پلانکي سړي د پلانکي زوی په تا باندې درود شریف وایي محترمو عزیزانو څومره بهترین نمونه ده چې زمونږ او ستاسو تذکره د ګناهګارو د پنځلسمې صدۍ د ګناهګارو تذکره د حضور مبارک مخې ته وشي څومره د کمال خبره او بیا دا هم لګېږي محترمو عزیزانو حضور مبارک فرمایي الله جل شانه یو فرشته پیدا کړې ده الله جل شانه یو فرشته پیدا کړې ده هغه چې کوم دی دا درود شریف ما ته راوسئ وایي چې کله ما ته درود شریف راورسي او دا درود شریف ما ته وایي چې پلانکي ځای کې پلانکي کس درود شریف ویلی دی نو وایي زما الله جل شانه ما ته یو سپین رجسټر راکړی دی چې زه ځان سره د دغې کس نوم ولیکمه چې دې
کس په ما باندې درود شریف ویلی دی. نو محترم عزیزانو اوس څه مشکل شو چې زموږ او ستاسو تذکره بار بار د حضور په مجلس کې کېږي، حضور مبارک په لسټ کې زموږ نوم راځي، نو بیا ولې موږ درود شریف نه وایو؟ بیا ولې موږ د درود شریف مجلسونو ته قسما قسم القابات ورکوو؟ محترم عزیزانو دا چې کوم دی دا مفهوم نه ضایع نه شي. ټول ملګري چې د سلسله نسبت رسول څومره ملګري دي ټول د خپل وس نه سوا چې کوم دی درود شریف وایي. محترم عزیزانو تمام ملګرو ته چې دلته کوم موجود دي او کوم ملګري نه دي راغلي تاسو باندې دا لازم دي د سلسله نسبت رسول چې څومره خادمان څومره عاشقان دي هغوی له پکار دي چې کوم ملګري نه دي راغلي هغوی ته دعوت ورکړي، درود شریف دعوت ورکړي چې په 7 اګست باندې به د درود شریف مجلس لګي او فضایل ورته تاسو 7 ستمبر باندې د درود شریف مجلس به لګي چې ټول د نسبت رسول څومره ملګري دي هغه پکې حاضري خامخا کوي او نور ملګري انشاءالله ځان سره راوړو. اوس هغه ملګري چې درود شریف وایي چې موږ دومره ووایو، څوک وایي 3 کروڑه به ووایو، 15 کروڑه، 6 کروڑه نیتونه وکړي. چا چې صرف دا ووایي چې زه به 10 کروڑه ووایم او بیا چې کوم دی هغه لږ ووایي، الله به ورله د دغې اجر ورکوي، ځکه انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیت باندې دی. څوک هغه ملګري دي چې هغوی وایي موږ په کروڑو باندې درود شریف وایو. زموږ مشر حضرت قاسم صاحب هغوی مطالبه کوي چې ټول ملګري خپله مطالبه وکړي.